بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو محترمو او مکرمو روزادارو، الله رب عزت تاسو نه دغه عبادت روزه قبول کړه. بیا مسله څنګه ټول ور باندې پوی اول نه مو دا ورېدلې دي او خپل مو مطالعه کړې دي. بیا نوي نسل لپاره نوي کسانو لپاره د نیت مسله سميات ډیر ضروري ده. هر عبادت لپاره نیت هغه بنیاد ده. که نیت خروان شي اول نه نو ټول ورځه عبادت یو ټول عبادت هغه بیا قبول ده، هغه بیا صحیح ده، هغه بیا کامل ده. نو روژه هم یو عبادت ده. په هر یو عبادت کې نیت واجب ده، ضروري ده. په د روژې په باره کې موږ دا مسله بار بار ښیو. څه اندازه کارونه دا شی دي څنګه د روژې لپاره دي، روژتي والا کارونه دي، پاڅې دي، ودو خوړه، بیا د ټوله ورځه محرماتو نه د ځان وساتلو، باج کړلو، نه د وخوړل. نو دا خپله ځینې علما یایي مراجع یایي دا خپله شرعیت دی، همدا کافي دی. او همدې طریقې سره دغه نیت چې وي دا روژه بیا وشوه، دا روژه ته بیا سي دی. اما دا دې وجې نه چې ځینې دي کې ځینې انسانان وي هغوی ټوله ورځ الماس وي، ماښام باندې راپاڅي اخري وخت کې هغه ته دا پاته لري چې ما روژه وه که نه وه، څنګه ورځه تېره شوله. یا غفلت حالت کې وي، هغه یا مستۍ حالت کې وي، ځینو حالاتو کې وي یا ته څه خوراک میلاو نه شي. نو داسې وخت کې که څه ته میلاو نه شو یا غفلت حالت کې وي، داسې روژه بیا صحیح شوه نه، بیا اشکال دی، صحیح شوه کې مشکله دی. ولیکن که انسان اول نه هغه نیت سده همدا کارونه یې داسې کړي چې هغه د روژهداري کارونه دي، دا بیا که نیت د خولې باندې وي، له زبان باندې زړه باندې بهتر دی، ښه دی. و هر وخت که نیت کوي چې زه روژې حالت کې زه د روژه لرم خدای دپاره، نو ډېر بهتر دی. هر وخت چې نیت تازه کوي ډېر بهتر دی. انسان نیت چې کله تازه کوي نو هغه مغه بیا کارونه نه کوي، هغه بیا کوم محرمات دي هغوی نه ځان ساتي، کوم څه واجبات دي هغه په ځای باندې راوړي. او نیت تازه کونه هر عبادت کې بهتره دی. روژې کې هم که کونه بار بار کوي، بار بار تذکر ذاته کوي چې روژه مو ده، زه دغه روژه لرم خدای دپاره، نو ډېر بهتره دی. خو شرط وکړي دا دی چې کارونه داسې وي هغه اول نه روژې باندې هغه دلالت وکړي چې هغه روژهدار دی، د روژه لري، نو همدا هم کافي دی. او انشاءالله الله رب العزت مونږ دغه عبادت خپل درګاه کې قبلوي. وسره دا خبره ده چې کله مو روژه بند کړله یو وخت یو شی ضرور وکړئ چې خولې کې کوم شی ښخ وي، غوښه ښخوي څه وي هغه که ته یقین دی چې سټور کې که وده نه بسله ورځې ټایم هغه ووتله او هغه تېره شوه داسې ته پاته وه اول نه، بیا د روژه به تېرېږي. نو روژې وخت کې کله نیت کوې هغه نه مخکې غوښو کې څه غوښه ښخوي یا نور شیونه وي چې مطاع دی، پیاز دی، څه شی دی پورې هغه سپهي وکړي، نو وروسته ښه طریقې سره روژه شروع کړي. انشاءالله الله ډېر کریم دی. دعا کو پروردګاره مونږ دغه عبادات روژې خپل درګاه کې قبولي منظوري وګرځوئ.